السلام علیکم. تاسو ګورئ شاه الکتریکل اکیډمي. نننی چې کوم زموږ ټاپک دی هغه دی سنگل فیز او تھری فیز. د دې نه مخکې چې څومره زموږ په انیشیل سټیج باندې د شروعات نه کم بیسکس سوالونه وو یا بیسکس چې کومې ویډیوګانې وي چې هغه بالکل د بنیاد نه موږ شروع کړي وي، نو هغه تاسو په شاه الکتریکل اکیډمي باندې سرچ کوئ، وګورئ چې بیسک څیزونه تاسو زده کوئ، نو مخکې به تاسو پوهیږئ. او چې کم ملګري زموږ په چینل باندې نوي دي هغه کایندلی زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او خپل نور ملګرو سره شیر کړئ. بیل آیکن لازم پریس کړئ چې زموږ هر را روانه ویډیو تاسو ته په اسانه میلاویږي. راځو خپل ټاپک ته. نننی چې کوم زموږ ټاپک دی هغه دی سنگل فیز څه ته وایي او تھری فیز څه ته وایي. سنگل فیز او تھری فیز دلته کې موږ تاسو ته یو دوه سمبلې هم جوړې کړي دي. الکه سنگل فیز چې کوم دی کنه په دې کې به یو فیز وي، صحیح ده، ون فیز وي او یو به پکې نیوټرلی. ټیک شو. په تھری فیز کې به زموږ سره تھری فیز وي، ټیک ده، او یو به پکې نیوټرلی. ټیک شو. لکه بیا دلته کې موږ لیکلی دي په سنگل فیز کې به ولټیج زموږ سره 220 وي او په تھری فیز کې به زموږ سره 400 وولټ وي. الکه دلته وګورئ کنه زموږ سره په یو ټایم باندې یو فیز چې دی هغه تاسو به دلته کې دا سوچ کوئ چې دلته کې زموږ سره 220 دی، نو پکار خدا وه چې په تھری فیز کې درې فیزونه دي، نو پکار ده چې دلته کې 600 یا 600 نه سیوا وي. داسې ده که نه؟ نو دې ته وګورئ چې کله ستاسو سره یو فیز په زیرو دی، ټیک ده، نو یو په های دی او بل د دې طرفه په یو په پلس سایډ باندې های دی او یو په ماینس سایډ سره های دی او یو څه دی په زیرو باندې دی. ټیک ده که نه؟ نو دې ته وګورئ زموږ سره په یو ټایم باندې څه چل شوی دی چې دواړه فیزونه څه دي 400 وولټ دي. که مثال کې طور پس بهر چې تاسو زموږ سره درې فیزونه دي، ټیک شو، یو فیز دا دی، که موږ تھری فیز واخلو یو فیز دا دی او بل فیز دا دی، نو یو فیز دا شو، یو دا شو او بل دا شو، 1 2 3. نو که تاسو یو نیوټرل د ده سره واخلئ، یو نیوټرل د ده سره او بل نیوټرل د ده سره او الګ الګ د دې سپلای وګورئ، نو دلته به هم تاسو ته 220 شو کوي، دلته هم 220 او دلته هم 220، چې ټوټل تاسو کاونټ کوئ نو څونه شوه تقریبا 660. ټیک شو که نه؟ خو هغه پر فیز چې تاسو د یو نیوټرل سره اخلئ. که چېرې تھری فیز سپلای په مینځ کې تاسو ډفرنس معلوموئ د دوو فیزونو، نو هغه به تاسو ته څومره شو کوي 400 وولټ. ټیک شو لکه پوه شوئ؟ نو سنگل فیز سپلای چې دا نو په دې کې زموږ سره دا سایکل چې کم دی که نه دا یې وي. ټیک شو. او تھری فیز چې دی نو په دې کې 3 نو یو د زیرو نه د دې ځای نه سټارټ اخلي، یو د ماینس سایډ نه او بل د پلس سایډ نه، نو په درې انګل دی کې زموږ سره بل د دې ځای نه چې د زیرو نه سټارټ واخلي، نو په دې باندې دا زموږ سره څه شي په میکزیمم باندې شي، په میکزیمم کې دا په 90 شي، بیا په 180 واپس زیرو شي، بیا په 270 باندې په ماینس سایډ باندې میکزیمم ته ورځي او په 360 باندې چې کم دی نو دا خپل کمپلیټ یو سرکل څه کی کمپلیټ کی. دې ته اوس ګورئ لکه که دلته 220 دی نو دا به هم زموږ سره څونه 50 هرټز وي، که دلته دا تھری فیز دی دا به هم زموږ سره څونه 50 هرټز وي. د 50 هرټز نه مطلب دا دی چې دا کم کرنٹ روان دی که نه، د دې چې کم سپیډ دی دا به 50 سایکل داسې چینج کوي په څو کې په پر سیکنډ باندې. ښه، په یو سیکنډ کې به دا 50 سایکل داسې چینج کوي. تاسو له به زموږ سره چې څومره اپلایسز دي، که هغه زموږ سره لایټونه دي، که هغه ټلویزیون دی، که لیپټاپ دی وغیره سمثینګ، نو په هغې په بیک سایډ به تاسو ته لیکلي چې 220 وولټ، ټیک ده، بیا به یې لیکلی 50 هارټز. نو د دې نه مطلب دا دی چې که ستاسو سره فریکوینسي چې کومه ده، کم د دې چې کم سپیډ دی هغه د 50 برابري، نو ستاسو سره به چې کوم آوټپوټ لوډ دی هغه به څه کېږي آن کېږي، به چلیږي به. چې دې نه کمیږي نو بیا به ستاسو سره هغه ډیزاین د صحیح د 50 هرټز دپاره وي. داسې په یورپ کنټریز کې یا چې کوم ملکونه دي نو په هغې کې دا څه دی په 60 هرټز دی. اوس څه ملګري به پکې په ذهن کې دا کوېسچن راځي چې یاره 60 او 50 هرټز دا چا فکس کړي دي؟ یاره د مونږ په کار ده چې په 30 باندې هم چلولی، په 20 هرټز باندې هم چلولی. نو یوه خبره واورئ، د بری صغیر د وخت د انګریزانو د وخت نه چې کم الکتریسټي کم د وخت نه را روانه ده، نو زموږ دې سایډ باندې چې څومره هم د لوډونو چې کم ډیزایننګ کېږي نو هغه په 50 هرټز باندې کېږي. یورپ کنټریز کې هلته کې په 60 باندې کېږي. نو هغوی لیکلي څومره لوډونه چې تاسو د بهر نه امپورټ کوئ په هغې باندې هم تاسو وګورئ، نو هغې باندې به یې لیکلی 50 هرټز او یا به لیکلی 60 هرټز.
آر په دې دوانو باندې څه کېږي دا چلیږي. ټیک ده. نو دغه شان په سنگل فیز باندې پوه شوئ. لکه بیسک خبرې د دې زده کړئ چې سنگل فیز چې کوم دی که نه په سنگل فیز کې به زمونږ سره صحیح 220 ولټیج به پکې 50 هرټز به د دې فریکوینسي او دې ته ویل کېږي سنگل فیز. په دې کې به یو ګرم تاري یو به پکې یخ تاري. 3 فیز چې کوم دی نو په دې کې به 3 ګرم تارونه یو به پکې صحیح نیوټرل به پکې. دې ته مونږه 3 فیز او 4 وایر سیستم ورته هم وایو. صحیح ده. 4 وایر سیستم ورته هم ویل کېږي. ټیک شو. لکه 3 فیز 4 وایر سیستم ورته ولې وایي چې 3 پکې فیزونه دي یو پکې نیوټرل شي نو دې ته 3 فیز 4 وایر سیستم وایي. کم ملګري چې زمونږه په ویډیو باندې پوه شوي ځکه چې موږ خو په ساده پښتو کې ستاسو دپاره وایو چې هر تاسو په دې باندې په اسانو الفاظو کې پوه شئ. بیا هم څوک نه پوه شوي په کمنټ باکس کې خپل کوېسچن ولیکئ او موږ ته راولېږئ. نو انشاءالله پر روان کلاس کې به اوله په هغې باندې خبره کوو چې تاسو پوره پوه شئ بیا به مخکې ځو. صحیح ده. هغې پورې السلام علیکم.